السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګران کتونکو، د هفتې ورځ د 18 تاریخ دی، سهار لا اتوار دی او تقریبا د شپې 12 بجې دي. په چرګانو چوک کې اے سیکنډ سید بشار الحسین صاحب اور عنایت صاحب مشترکه په چرګانو چوک کې دا یو ټرک نیولې دی. په هغه ټرک کې چې کوم دی مړه چرګان دي. دغه مړه چرګانو نه چې کوم دی دوی څه جوړوي، دا به چېرته ځي، کوم هوټل له به ځي، کومو شادیالو له به ځي. راځئ موږ سره دا تاسو چې کومه کاروي کړې دې حوالې سره لکه ډیټیل او تفصیل راته لږ ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. I am سید بشارت حسین, Additional Assistant Commissioner Kent. او ما سره چې دی عنایت صاحب دی, Additional Assistant Commissioner ګلبهار. نن موږ ته یو حساس ادارې طرف نه یو اطلاع وه چې دلته چې دی مړه چرګان او چې کوم دا باقاعده دلته کیمم جوړه شوې ده او د نه علاوه چې دی مړه چرګان چې دی په وافر مقدار کې په ټرکونو کې یا دلته روړلی شوي دي یا دلته نه چېرته سمګل کیږي. نو دې حوالې سره چې دی موږ ریډ وکړو او دی دا ټول کسان لکه دا تقریبا 3 to 4 پلیسز دي, په دې کې دا کسان چې دی موږ رنګې هاتو گرفتار کړل او ډېر کسان چې کم مالکان دي هغوی په موقع نه چې دی تښتېدلي دي, روپوش شوي دي. خو د دې متعلق چې دی دلته موږ انویسټیګیشن کوو او هغه کسان چې دی موږ پراپرلی چې دی ایف آی آر بم کوو او هغه نه وروسته چې دی دا کوم ځای دی دا به سیل کوم او دا ټول چې کوم ګن دی دا به بالکل موږ ډسپوز آف کوو انشاءالله. سهار لجې اتوار دی. په غونډ پېښور کې ودونه دي, ودونو سیزن دی. دا چرګان به آیا شادیالو له تله، رسټورنټ له به تله، که چېرته به تله؟ ګورئ جي ما تاسو ته مخکې وویل چې دا اوس پته نشته چې دا بار نه روړلی شوي دي که دلته نه چېرته سمګل کېږي, خو دا تاسو لیدی شئ چې بالکل په موقع باندې مړه چرګان چې دي په وافر مقدار کې موجود دي او د هغوی نه چې کم ډېر چرګانو نه کیمه هم جوړه شوې ده. نو دا تاسو لیدی شئ دا بالکل دا پاسبلیټي شته چې دا ریسټورنټس کې هم استعمالیدی شي, په شادي حالو کې هم استعمالیدی شي. ولې چې تاسو ته خو معلومات شته چې بزنسمین ایم سوري ټو سي دا خو خبره پکار نه ده, خو داسې بزنسمین شته دي چې هغوی بالکل خپل د یو روپۍ نقصان نه کوي. نو الله دې نور خیر وکړي. نو بس دا انویسټیګیشن لګیا دی, موږ سره دا لایف سټاک چې کوم ډاکټرز دي دا په موقع باندې موجود دي, دوی به خپل رپورټ به هم راکوي. او د نه علاوه چې دی موږ سره چې دی پولیس ډپارټمنټ چې دی هغه هم دلته موجود دی. هغه نه علاوه چې کوم حساس ادارې چې کوم خلک دي هغوی چې کوم موږ ته دا لیډ راکړی و هغوی هم لکه خپل کار ډېر ایماندارۍ سره او ډېر ټیک طریقې سره وکړو او موږ د هغوی ډېر مشکور یو چې هغوی د پېښور باندې یو غټ احسان وکړو چې داسې خلک یې آیډنټیفای کړل. دا راته ووایي دلته نه چند ګز فاصله کې چې کوم دی ډي سي آفس دی او دا کاروبار په کلونو نه دلته سټارټ دی, دې باندې مخکې ولې کاروي نه شوې؟ څه وجه؟ ګورئ جي دا چند ګز خو تاسو زما په خیال کې ځای چې ریډ کو نږدې دی او تقریبا 3 to 4 کیلومتر په فاصله کې به وي. او دې کې اوس مسله دا ده چې موږ خو آن اینډ آف دلته راځو او خپل کاروایانې کوو, خو دا چونکې پوشیده ځایونه دي او په دې کې چې ټول ځایونه خو داسې نه دي, خو بعض ځایونه داسې دي جوړ کړي دي په هغه کې دی داسې قسمه کاروبار هم کوي. او د نه علاوه چې دی ډېر داسې پلانټس دي جوړ کړي دي دلته چې هغه انوایرمنټ ډپارټمنټ نه دي NOC اخیستې ده او کې دا کچره وغیره پروسس کیږي. خو دا د کچرې خبره نه ده, تاسو چې ولیده دا باقاعده چې دی مړه چرګان دي او د هغوی نه جوړ شوې کیمه ده. هسې زمونږ بچي, ستاسو بچي, د دې عوامو بچي شورمه هم ډېره په شوق سره خوري, پیزا هم خوري, هغې کې هم دا استعمالیدی شي؟ ډیفینیټلی جی بالکل د پیزا هم دنه جوړیږي او نور چې کوم تاسو کوم آیټمز یاد کړل ټول دنه جوړېدی شي او جوړیږي. ګران کتونکو, ډېره د افسوس خبره ده. پیله خبره خو دا ده چې موږ مسلمانان یو او موږ کې دومره غټې غلطیانې دي دا چې چا دا کاروبار دی دې خلکو له لږ شانتې شرم نه ورځي, د الله نه یره نشته دی. دی همدغه مړه چرګان چې کوم دی دې نه کیمه هم جوړېږي, شورمه هم جوړېږي, پیزا کې هم استعمالیږي او پېښور کې چې کوم دی چکن بوټي چې ورته وایي هغه, چکن هانډي, مختلف شینو کې دا شیونه استعمالیږي. الان کې دا حرام ده, خو بس افسوس په دې خبر راځي چې دې خلکو له شرم ولې نه ورځي. دغه ټایم موږ سره AC عنایت صاحب ولاړ دی, هغې سره به خبرې کوو. لایف سټاک والا ډاکټران صاحبان هم ولاړ دي, هغې نه به هم معلوماتونه کوو. موږ سره اوسئ.
ګرانو کتونکو تاسو هغه اړخ له چې کوم مردار د چرګو چې کوم اقسام وو هغه مو کتل، خو دغلته دې سره سره دې خواته یو بل سایډ له پوره چرګان دا دي مخامخ دي. سهار له دا اتوار ورځ ده او کیدای شي مالک خو هم ولاړ دی د دې چرګانو د دې مړو چرګو مالک الان کې مالک د دې نه وي. دا چې مړه شي نو دا به په ډیران کې لړه کوي یا به یې ځمکه کې ښخوي. خو دغلته چې کوم سړی ولاړ دی هغه دا خبره کوي چې نه دا مونږ وړو پته نه دې نه ډل غوړي وباسي که هر څه دې وباسي. ایس صاحب سره به په دې کې یو څو خبرې کوو چې دا دي. السلام علیکم سر. دا لږ راته ووایي هلته خو تاسو چې کوم مونږ له د عوامو له سو خول که نه هغو د چرګې مختلف سر و لاسونه وزرې وغیره وغیره دا خو فل چرګان دي. دې سره به دې څه کوي؟ جی تاسو دا لیدی شئ چې دا په زه خو وایم چې مور دین 1000 چرګان دي دا او دا ټول مړه دي او دوی چې دي خامخا دا به خرڅ لپاره چې دي دلته راوړی شوي دي او د صفایي به کېږي او د نه وروسته چې دی دا چې تاسو کوم ځای یادوئ ځینو ته به دې رسوي. نو دی کې ډاکټر صاحب هم ولاړ دی او تاسو ولیدل چې دلته دې ډرمز کې باقاعده چینجي ګرځي دومره چینجي شوي دي که نه چې سړی ورته کتی هم نشي. نو بس الله دې زموږ باندې رحم وکړي. دا د دې ځای خلک چې کوم دي دې له دې نه کرکه نه ورځي دا دې سره مخته دي که نه دا په آرامو باندې دې مخته شوي دي. بس د دې خو دا کاروبار دی او دا کاروبار چې دی خپل طریقې سره بس دی کوي او نن دی ګیر شو او تاسو ولیدل چې د په زرګونو په حساب باندې چې د چرګان مړه دي او دا چرګان چې دی ډیر په کمو پیسو کې علي او بیا مخکې چې دی پراپر چې کم ویټ دی او د کم ریټ دی هغه حساب سره دی خرڅوي. د چرګانو سره سره که تاسو هم کتلي د کیمره کې مونږ سره شته دا ټول به د عوامو سره مونږ شیر کوو. مږې دي بلا ډېرې مږې دي او کیمه هم پرته وه. نو دا کیمه د چرګانو مړو چرګانو د مردارو چرګانو نه جوړه که نه د مږو نه هم ورسره جوړه ده. د کې اوس زه څه نشم ویلی خو دا دی چې مرداره کیمه ده او چرګانو چې کوم دا فلیش دی یا دا ګنده میټ چې کوم دی دته خو میټ نه چکن چې کوم دغه دی مواد دی هغه نه جوړ شوی دی او د نه علاوه چې تاسو لیدی شئ چې په زرګونو په حساب باندې چې دی دا چرګان دلته دي او بالکل تاسو ټیک وایي چې سبا اتوار دی نو دا به خامخا د یوټیلایزیشن به چرته نه چرته کېدو. هسې سرجي که د دې ځای خلک تاسو ته ووایي چې مونږ دا پلاني شادي هلته وړو یا رسټورنټ ته وړو یا شورمې والا ته نو آیا د دې سره سره به د هغې خلاف هم څه کاروایي کوئ که نه؟ جی بالکل دی کې به په پراپر انویسټیګیشن کېږي د دې به سمري ټرایل کېږي او هغه سمري ټرایل کې چې موږ ته کم انفارمیشن ملو شي موږ به بالکل هغه ټول خلک به په دې دایره کې راولو. مونږ هم تاسو سره ډېر وګرځېدو مونږ هم دا ډېر هر څه وکتل. دا کسان چې کوم دی یا یو ورځې له یا دوه ورځو له جیل له لاړ شي بیا پکې سفارش شي سیاسي مداخلت هم پکې وشي سفارش وشي 2 ورځې 3 ورځې بس دا سړی بیا ریا شي نو د دې پراپر څه علاج نشته. ګوره چې پراپر علاج خدا دی چې دی کې چې کوم لاین ډپارټمنټ دي لکه لایف سټاک ډپارټمنټ شو چې کوم فوډ ډپارټمنټ دی د نه علاوه چې هلال فوډ اتھارټي ده دی چې دی باقاعده په دې کې ریډز هم کوي او دې کې خپل چې کوششونه کوي تاسو اوس هم لیدی شئ چې لایف سټاک ډپارټمنټ چې دی دا پراپر چې دی دا ډاکټر صاحبان چې دي موږ سره دی ولاړ دي او خپل انپوټ دی اچي او تاسو ته پته ده پېښور یو غټ مارکیټ دی او په دې کې چې دی مختلف ځایونو کې مختلف قسم مسایل دي خو موږ هم خپل کوشش کوو او لکه دې سره موږ مرسته کوو خو دا انوایرمنټ مسله هم دا ده نه تاسو کتی شي چې دا کوم مواد دی نو دا انوایرمنټ دپاره څومره خراب دی او مطلب دا دی چې تاسو ته به پته وي چې پېښور چې دی هغه پوره دنیا کې چې دی زما په خیال دویم دریم نمبر باندې دی د پولیوشن په لحاظ سره نو دا خو چې یو عوامي مسله هم ده او سماجي مسله هم ده او د سوشل زموږ چې دی دا مسایل کې یو دا یو مخکې یو 3 ورځې مخکې ما یو سوال کړی و اے سی صاحب نه شاروخ صاحب نه جی دا غونډ پېښور یا کې پی کې یا پنجاب دا مردار څاروي یا چرګان یا ایکسپایر چې سم وي ایټ زیډ پېښور ته ولې راځي؟ دلته خریدار ډېر دی که نه جي دلته موږ خریدار ډېر دی که پیسو ګټلو والا ډېر دی؟ همدغه وایم که نه جي خریدار ډېر دی چې کوم څوک یې روړي هغه هم لکه خرڅ دپاره روړي او چې باقي چې کوم عوام دي هغوی چې دی کنزمشن زیات دی تپوس مپوس نشته او مطلب دا څه سوچ هم نشته دی بس چې څه وي راکاږي خلک نو بس خدای دې رحم وکړي او خپل انپوټ چې دی زموږ دا څومره محکمې دي ریلیونټ موږ خپل انپوټ اچوو
دا تاسو لیدی شئ دا اوس تقریبا د شپې 1 بجې ټایم دی او موږ ولاړ یو او دا کسان هم ګیر کړي دي او موږ به کوشش کوو چې دوی ته قرار واقعي سزا ملو شي. ګرانو کتونکو د شپې 1 بجه ده، 18 تاریخ دی، سهار له چې کوم دی اتوار ورځ ده او دا چرګان چې کوم دی که نه لکه د دې ځای خلکو وینا دا ده، دغلته یو 2 3 کسانو موږ ته دا وویلې چې دا چرګان به سهار د شادیال نه باورچي راځي یا به د شادیال چې کوم کسان دي هغه به دې سره ملوث وي، نو دا چرګان وړي او دا به صفا کېږي او بیا به چې کوم دی په شادیالو کې چې کوم دی هغه وي آی پي کپړې موږ واچوو، خرچې په ځان وکړو، فیملی باندې هم خرچې وکړو، سمارټ شي، ګاډي ونیسو، لاړ شو په ښایسته په وي آی پي ټیبل باندې یا وي آی پي هوټل کې یا شادیال کې موږ کښېنو او دا چرګان ښه په مزې سره خورو، حالانکې دا 100% آرامه ده. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته ما وویلې چې ایسي صاحبانو سره لایو سټاک ډاکټران هم موجود دي، دې سره به خبرې کوو، دې نه به دا تپوس کوو چې آیا دا کیمه ده او د څه نه جوړه شوې ده، دې له دې شي معلومات ډېر زیات دی. ډاکټر صاحب زما نوم خپل دی نوم راته ډاکټر محمد سعید دی جی او زه لایف سټاک ډپارټمنټ سره تعلق ساتم. صحیح دا کیمه دی ټوټلی پیورلی هر څه مکس کړي دي، کې ګند هم مکس کړی دی، ایون چې هغه اډوکي هم ولې پکې میده کړي دي. دا وګورئ دا پکې دی اډوکي هم میده کړي دي. نو دا وروستو دوی په هر یو شي کې دی استعمالوي او ممکن هم دا ده چې دا دی د کوم شورمې او دغه څیزونه دي هغې لپاره دی کوي. خو لکه دې کنډیشن چې تاسو وګورئ نو سمیل هم ډېر څښاک دی او انتهایی بدتر حالت دی. باقي د دې ځای حالاتو ته چې تاسو وګورئ دا مګې وګورئ نو لکه دا که دی ریسایکل کوي هم نو هغې دپاره هم دا سوټیبل نه دی. صحیح لکه چې دی دا ریسایکل کړي نو ریسایکل به څه کړي خو صرف دغه به ترې لرې کړي خو دې کې هغه ټاکزینز او د دې چې کوم هغه زهریله مواد دي هغه پکې هم شامل په دې کې شامل دي. نو دې د دې دومره پیوریفیکیشن زموږ نشته چې موږ د دې نه هغه ټاکزینز او هغه وباسو. نن سبا چې کوم دا زیاتې بیماریانې او دا څه څیزونه دي دا ټول د دې څیزونو د وجې نه دي. دا چرګان پراته دي دا وګورئ تاسو دا ټول مړه پراته دي. دا به هم دی د دې نه جوړی کولمو د دې کولمو نه د دې چې کوم آفلز دي د هغې نه او د دې څیزونو نه دا کیمې دی بیا جوړی دي. تھینک یو. همدا چې څنګه ډاکټر صاحب وویلې چې دا د انسان دپاره زهر نه زیات بس نور خو څه ویل نه دي پکار. خو دا کیمه چې کومه ده که نه دا چې کوم کوفتې دي شادیالو کې چې کوم مونږ خورو مونږ هم خورو تاسو هم خورئ ستاسو بچي هم خوري خو کوشش کوئ د کومو خلکو کره واده وي هغه خلکو له دا پکار دي پیسې خو آلرډي تاسو خپلې ورکوئ نو که تاسو راشئ دغلته په خپله یو کس ځان سره راولئ او دلته که 100 چرګانه لئ که 200 لئ او که 1000 لئ په خپلې مرضی واخلئ حلال یې کوئ نو هغه کم از کم حلال خو به که نه که نه نو دغسې حرام او کیمه لکه کوفتې چې کوم دننه پکې هغه نرګسي کوفتې ورته وایي هغه کوفتې چې کوم تاسو خورئ بیا دا وګورئ دا مړه چرګان نو دا یوازې شادیالو ته نه ځي بس نومونه خو ایسي صاحب هم درله واخیسته مونږ هم درته واخیسته دا مختلف شورما پیزا او دې سره چې کوم دی څومره شادیالې دي د ودونو سیزن دی او په دې سیزن کې چې کوم دی دا خو خپله آرام خواره دي نو دا آرام دی په مونږ باندې او زموږ په بچو باندې هم خوري. ګرانو کتونکو دا ټول رپورټ مونږ تاسو سره په دې یو ویډیو کې شیر کړلو چې د دغه ځای کم کسانو دا کم کاروبار د مړه چرګانو کاروبار کم سړی کوي هغه گرفتار شو د هغه خلاف به قانوني کاروی کېږي دی پکې جیل هم ځي او په دې کې چې کوم نور کسان ملوث دي د هغې خلاف به هم قانوني کاروی کېږي. دا وه زموږ د نن ویډیو د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې بیا زیریږو مونږ له اجازت راکړئ د لوی الله په امان.